بسم الله الرحمن الرحیم. د پښتونخوا ملیان پارټي په کوربتوب کې د ټول پښتون قام تر څارنې لاندې د پښتون قامي جرګې په دې تالار کې ناس د پښتونخوا ملیان پارټي محبوب چیرمن ملي مشر محمود خان اڅکزی، د پښتونخوا ملیان پارټي مرکزی سیکریټري قدرمن نواب صاحب، د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر ګران رور منظور احمد پښتين، او په دې تالار کې ناس ټول علما اکرامو، د قبیلو مشرانو، ادیبانو، وکیلانو، ډاکټرانو، ذمہدارانو، د هر طبقه سره تعلق لرونکو ځوانانو، مشرانو او زموږ خویندو، ستاسو ټولو په اجازه عزیزانو، نن درېیمه ورځ ده چې دلته د پښتانه قام پر مسایلو د ده پر وسایلو باندې ډېر جامع تقریرونه وشو، تجویزونه وړاندې کړل شو. ډېر مننه. تجویزونه وړاندې کول شو. د دې جرګې ځانګړتیا دغه ده، د بولانې ونې چې ته چتراله چې کوم پښتون وطن دی، داسې یو ځای نسو پاته چې د هغې نمایندګي به په دې کې نه ایسي وي، داسې طبقه نه سوه پاته، کاغه قبایلي دي، کاغه سیاسي ګوندونه دي، کاغه زموږ خویندې دي، کاغه ځوانان دي، کاغه سپین ږیري دي، کاغه وکیلان دي، کاغه ذمہداران دي، کاغه کاروباریان دي، کاغه صحافیان دي، د ټولو نمایندګي په دې جرګې کې وسوه. نو دا یو ځانګړتیا لري دا جرګه. عزیزانو، موږ تر یو نامه لاندې، پښتون قام تر نامه لاندې دا جرګه راغوښتې ده. بنیادی خبره دا ده چې موږ د قام خبره کوو، او یو قام په څه شي پیژندل کېږي. هغه څه دی چې هغه د یو قام پہچان یې. یو قام په خپله جغرافیه پیژندل کېږي، د ده ژبه یې، د ده کلچر دی، د ده دوست دشمن دی، د ده ادب دی. نو زه یې دا سوال کوم چې ستا دا شان نن په کوم حال کې دی؟ تا ول قام سه بیا به د قام د واک او د اختیار خبره کوي. نن ستا خاوره تقسیم ده، په دې وطن کې ته 3 ځایه تقسیم یې، او بیا دغه خاوره د قبضه کېږي دا ټک میاوالي په شکل کې، بیا لاندې په جنوبي پښتونخوا کې چې زموږ خاوره نیول کېدو کوششونه روان دي. ژبه د په داسې حالاتو کې ده سته ځان نسې پې پېژندلی، تا ته شناختي کارت درکړی دی، دا پر بل نامه دی، ستا پہچان ستا پر ژبه نه کېږي. او داسې حالات هم راغلی دي چې اوس هغه سوچه پښتو هم نسو ویلی، نه لیکلی سو. نو دا ستا حالات دي. بل خواته ته د کلچر خبره کوو، موږ ستا کلچر کومه دی؟ په تا کې خو د عربو، په تا کې خو د ایرانیانو، په تا کې خو د پنجابیانو کلچر نه نوتلی دی. ستاسې کم کلچر دی هغه خو په دې ملک کې د دهشتګردانو یو پہچان پر دې باندې کېږي. دا ستا شمله، دا ستا جامې، دا په دې ریاست کې د یو دهشتګرد پہچان دی. او بله خواته
که په کلچر کې موسیقي راځي که نور داسې شان راځي پر هغه باندې بیا پابندي ده هغه ته نشي کولی هغه ناروا ده خالص ستا دا کلچر ناروا دی که زه د تاریخ خبره وکړم په دې ملک کې د پښتانه کم تاریخ لیکل شوی دی ستا په نصاب کې ستا په آئین کې د پښتانه تاریخ څه دی ته خو یو وحشي پر توګه باندې درته منل کېږي تا ته د وحشي په نظر درته کتل کېږي د قبضهګر په نظر درته کتل کېږي خو ستا خو تاریخ دلته ستایي نه بیا خبره کو د دوست او د دشمن غه ستا جغرافیه داسې ده ستا وسایل داسې دي ستا دشمن ستا یو دوست نشي پیدا کېدلی ستا به ټول خلک دشمني کوي البته د دوست په شکل کې به هغه خلک چې ماته د بربادۍ لپاره توپک په لاس راکول وسایل په لاس راکول چې ورسه وجنګېږه ستا په وطن باندې انګریز روسی پلانکی رانوتلی دی دا وطن تباه که ستا و دین ته خطره ده زه دا سوال کوم چې نن خو هغه ووتی ته څه لپاره شایې هغه عرب هغه ایرانیان هغه پنجابیان چې ما ته توپک په لاس راکولی نن ما تسلیموي لا نه نن زما په وطن کې لوږه ده بېروزګاري دی صحت نسته یو بد حال دی بوران دی د هغه خلک نن وخول ته خواست کړي دا جرت هم نشي کولی چې دی به دا تاسې تسلیموي عزیزانو بنیادی وجه دا ده دا زموږ د مسایلو وجه دا ده چې موږ قومي غلام یو زموږ قومي غلامي ده چې یو قام غلامي هغه نه د ژوند حق لري نه د تعلیم حق لري نه د صحت حق لري نه د کور حق لري نه په خپلو وسایلو باندې اختیار لري ته د یو څه حق نه لري چې ته قوم یې نه نو ستا وسایل ستا خاوره له کومه خوا راځي دلته موږ واورېدو ډېرو خلکو خپل په تقریرو کې دا خبره وکړه چې دا له موږ سره څوک کوي دا عمل د موږ سره فرنګي شروع کړي تاسو ته به معلومه وي چې فرنګي د کام پر دغه بنیادي ټکو باندې نن غلام کړی و چې ستا ژبه یې درته ووله ستا خاوره در زه پرې کړله ستا کلچر یې در ختم کړی او نن ته په داسې حالاتو کې چې ځان ته کام هم نسې ویلی او د هغه کار نن پنجاب ډېر په مړانه باندې پر مخ اخیستی دی عزیزانو دا ټول پرمختللي کامونه دا بنیادي شان خپل پر کړي دي که زه په دې ملک کې د پنجاب خبره وکړم د په خپل خاوره باندې خپل اختیار دی متحد یې سر ساتلی ده خپله ژبه یې ژوندی ساتلی ده خپل کلچر یې ژوندی ساتلی دی په بله خوا که زه دا ورته وګورم دا خپل اتلان هغه په یاد ساتلی دي دی په دې ملک کې یو سکھ رنجیت سنگھ د هغه مجسمه لګولی سي هغه په کتاب کې لیکلی سي خو پښتانه د خپل اتلانو خبره هم نشي کولی دی به خانه شهید نه یادوي دی به باچا خان نه یادوي دی به فقیر فیر نه یادوي
دا خو غداران ډکلیر شوي دي په دې وطن کې. غدار په څو؟ غدار په دا اوس د آئین او د قانون خبره کوله، د جمهوریت خبره کوله، د محکومو قومونو خبره کوله، دا خبره کوله چې ښځو ته حقوق ورکاسئ، د دین غلط استعمال به نه کواسئ. او بیا تاسو ولیده چې په دغه ګناه باندې عثمان خان کاکړ هم شهید کړی. په دې ریاست کې زموږ مشران دا نه دي محفوظه. په محترم مشر باندې حمله وسوه، په اسفندیار ولی خان باندې حمله وسوه، په شیرپاو صاحب باندې حمله وسوه، حتی کې په مولانا فضل الرحمن صاحب باندې حملې شوي دي. نو آیا موږ کام یو که نه یو؟ د دې هر څه د خلاصون لپاره زموږ ملي تشخص به موږ بحاله کړو. هغه سیالي موږ غواړو. د سیالیزه دا معنا چې زه په دې وطن کې د فیصلو واک او اختیار غواړم، د بل کام سره برابري غواړم. زه خپل مسایل بیا بالکل حل کولی شم. چې ته ما پښتون افغان ومنې، زما ژبه په نصاب کې راولې، په آئین کې دا ژبه را سره ومنې، دا به زموږ د نجات لارې. که زموږ په پښتانه وطن کې که داخله پالیسي ده که خارجه پالیسي ده، دا به د پښتانه افغانانو په خوښه باندې کېږي. که د وسایلو تقسیم کېدی، که په دې وطن کې هر څه فیصلې کېدی د هر حوالې باندې کېدی، دا به د پښتانه په خوښه کېږي، نه کې د هغه نامنیاده پارلماني اکثریت هغه جمهوریت په توګه به ته کوي. دلته خلکو د ښځو خبره وکړه، د ښځو د حقوقو خبره وکړه. زه یوه خبره خالی کې کوم، و ښځو ته د فیصلې د اختیار د برابري حقوق ورکړه، د دې ټولې مسلې دا خپل حل کوي. ته و دې ته خالي دون اختیار ورکړه دا خپله فیصله تا سره د یو نر سره په برابري باندې وکړي، د دې ټولې مسلې حل کېدلی شي. عزیزانو، د پښتانه کام د اتفاق او د اتحاد خبرې کېږي، دا پیغور موږ ته راکول کېږي چې پښتون کام کې اتفاق نشته. دا پښتانه خو اتفاق ښکاره کوي چې د شهید عثمان خان کاکړ جنازه نه وه، دا د پښتانه یو پاڅون و، د ده یو یووالی و، یو اتفاق ولی چې دومره لویه جنازه دومره لوی خلک سره راټول سو. زیاته د اتفاق کومه نښانې؟ و بله خواته نن زموږ ټول طبقه، زموږ سیاسیان، قبایلیان، زموږ د هر شعبې خلک نن دلته سره راټول شوي دي. دا خو ما په یو کام کې نه دي سره لیدلي، داسې ما یو کام کې نه دي لیدلي چې دی به کام داسې سره راټولېږي. نو دا کمی پر کم ځای کې ده؟ شهید عثمان خان کاکړ په دا یو شي باندې ډېر زور کولی، په آخري وخت کې بیخي په دې باندې هغه کوي چې موږ ته یو نیشنل ایجنډه پکار ده، د پښتانه کام نیشنل ایجنډه. د دې ترتیب به څرنګه وي؟ د دا جرګې اعلامیه به راسي. عزیزانو، پکار دي چې موږ یو پښتون نیشنل کمیشن، پښتون نیشنل کمیټي پر نامه یو اداره جوړ کړو. که بیا د دې جرګوالو یا د پښتنو کام دا اعلامیه خوښه وه، بیا به د هغه اعلامیه راواخلو، د دې منشور به کړو، آئین به جوړ کړو، سکریټریټ به جوړ کړو چې هغه به همیشه د پښتانه کام په متفقه شیانو باندې یو لایحه جوړوي، په هغه به کښېني، مسایل به سره بیانوي، بیا به یو لار راباسي چې موږ دا نه کوو چې دا ګرده پښتون که هر څو دی
دا ګرده پر یو ځای سره راټول که په کروړاو د دې یو فایده موږ سره نشته. نو زه دا خواست کومه باید چې موږ یو پښتون نیشنل یو اداره لرو، د هغې خپل آیین وي، د هغې خپل منشور وي، د هغې خپل سکریټریټ وي، د هغې بعد به موږ د یو بل د اختلاف رای به ساتو، د یو بل سره به بیا الیکشنونه هم کوو، سیاست به هم سره کوو چې د پښتانه کام خبر راتله بیا به موږ په هغه ایجنډو باندې چې کوم دا کمیشن یا چې کومه دا کمیټې تجویز کړي بیا به موږ پر دې باندې دا کام هم او دا مشران به هم سره یو ځای. نو زه ډېر وخت نه اخلم، ستاسو ټولو کور ودان. ډېره مننه.